چې د مور نه ازاري شنه که د دنیا غوثان قطبان او بزرګان خلاصه کې چې پیغمبران راټول شي نو بیا هم تا نشي معاف کولی، ځکه الله چې په قرآن کې په کم ځای کې هم بنده ته فرمایلی دی چې زما عبادت کوه، نو په هغې پسې پیوست چې کوم دی دا تاکید کړی دی چې د مور او پلار سره احسان کوه. د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې یو کس و د هغه زنکدن شروع خو د هغه په خوله کلمه نه راتله. خلکو نبی علیه الصلاة والسلام ته خبر ورکو، نبی علیه الصلاة والسلام سره د صحابه رالو او نبی علیه الصلاة والسلام د کلمې تلقین ورکو، خو چونکې دغه کس په خوله بیا هم کلمه نه راتله. نبی علیه الصلاة والسلام او فرمایل چې د دې کس مور راوغواړئ چې د هغوی نه د ده د حال احوال تپوس وکړو چې آیا د کس څه داسې عمل کوو چې د هغې د وجې نه اوس د ده په زنکدن کې په خوله کلمه نه راځي. کله چې د هغوی مور راوغوښتله نو د هغوی نه تپوس وکړو چې د دې زوی دې څه داسې عمل و چې د ده په ژبه کلمه نه راځي. مور یې ورته وفرمایل چې زما دا زوی ډېر سخت نافرمانه دی، زما ډېره نافرماني کوي، ما له تکلیفونه راکړي دي، زه پریشانه کړی یم، ما سره بده لهجه چلولې ده، زما یوه خبره نه ده منلې، ځکه چې ما سره دومره بده لهجه چلولې ده چې زما زړه نه غواړي چې زه یې معاف کړم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې دا د زنکدن په حالت کې دی مړ کیږي، او که په دې حالت کې دا مړ شو نو دی به ځي جهنم ته په اور باندې وسوځي، نو ښه به دا وي چې اوس د زنکدن په حالت کې د ده ته معافي وکړه. هغې ورته وفرمایل چې زه دته معافي نه کوم، زه څومره پریشانه کړې ما د هغې باوجود زه دته معافي نشم کولی. نبی علیه الصلاة والسلام ته چې کله پته ولګېده چې ښځه خو معافي نه کوي، نو بیا صحابه کرامو ته وفرمایل چې لرګي راغونډ کړئ. ښځې تفوس وکړو چې یا رسول الله لرګي ولې راغونډئ؟ ورته وفرمایل چې ستا دا زوی اوس د زنکدن په حالت کې مړ شي، دا به ځي په جهنم کې وسوځي. نو زه په دنیا کې سېزم ښځې دا حالت واورېدو چې زما زوی اوس سېزي، نبی علیه الصلاة والسلام لرګي راغونډوي په صحابه باندې، نو بیا یې ورته وفرمایل چې ما د خپل زوی معاف کړی دی، څه چې هم کړي وي ما ورته معاف کړي دي، ځکه د مور خو ډېر نرم زړه وي که نه. او مونږ تاسو کې داسې بدبختان به پیدا کړي چې هغه مور ته کنځلې کوي، مور وهي، ظلمونه ورسره کوي. زمونږ او ستاسو د ټول نه زیات ظلم د مور سره دا دی چې مونږ خپلې ښځې ته فوقیت ورکړی دی په خپلې مور باندې. په دې باندې د مور زړه ته ډېر زیات درد رسېږي، ځکه چې یو ماشوم د ماشومتوب نه واله تر زلمیتوبه پورې مور وفالي، د هغه خدمت وکړي، د هغه سره سختې تېرې کړي. چې کوم دی د پردي کور نه یو زنانه راشي او د خپل زوی ته والي، نو د دې مور په زړه باندې به څه تېرېږي. حالانکه مونږ تاسو دا خبرې ته سوچ نه کوو چې مونږ سره خپلې مور څومره سختې تېرې کړي دي. که چېرې مونږ تاسو دې ته سوچ وکړو نو مونږ تاسو به چېرته هم مور ته په تیزه باندې خبرو نه کړو. الله چې په قرآن کې فرمایي ولا تقل لهما اف، تاسو خپلې مور ته اف قدرې مه کوئ. لا ډېره لرې خبره ده چې ته به غزار وکړي یا ته ورته کنځل وکړي یا یې ته به عزتي وکړي د ښځې په سر باندې. مور ته چې کوم دی دومره دوک په بل څیز باندې نه رسي لکه څومره چې ورته د ښځې په سر ته خبرې وکړي. نو دا ښځه چې کوم ده دا ته نور هم پیدا کولی شي دنیا. الله په قرآن کې د څلورو ښځو ایجاد ورکړی دی، خو مور چې یو ځل لاړه شي د دنیا نه دا بیا تا ته نه راځي. دا په دنیا کې یو داسې نعمت دی چې انسان ته صرف یو ځل میلاوي. نو تاسو هم د خپلې مور ډېر زیات عزت کوئ. والسلام.